الرحمن الرحيم. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. باب دے بیان دا اغا روایات احادیث روایات حدیثیہ میں ویخو مال دا لفظ مزرع نکڑا لفظ حدیثیہ وفیہ اشتباہ دا روایات احادیث چکم دی متعلق بسجود القرآن. بس آسان خبر دا چې یو حیثیت مقام د سجدے دے اور یو عدد د سجدے دے. مقام د سجدے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ د وجوب قائل دے چې سجدہ تلاوت واجب دا هم په تالی باندې هم په مستمع باندې برابر خبر دا چې مستمع قاصد السماوی یا غیر قاصد السماوی پاغي باندې واجب دا. دریم خبره برابر خبره دا چې تالی سجده کوي یا نه کوي. دا مذکر چې چا کتاب کتلی درست باب کې دا مسله ده چې امام بخاری وی کې چرې تالی لستون کی سجدہ اکڑا مستمع قاصد باندې سجدہ واجبیږي یعنی سنت ده کہ تالی سجدہ نکړه نو په مستمع نشته ده مګو نه د مستمع حق ځان لدی او د تالی ځان لدی. نو سجدہ عندنا واجب سجدہ تلاوت وعند الائمه سنت مؤکده. عندنا واجب ده علی من یقرأ یتلو آیت السجدہ وعلى من يستمع سواء كان يقصد السماع او لا. دریم خبره عندنا سجدہ تلاوت حکمه كحكم الصلاة لا يجوز بلا وضوء ولا يجوز بدون استقبال القبلة. قبلین بغیر مخ بلا عذر بل طرف تکے سجدہ نہ کیږي. دارنگی علماء کرام سجدہ تلاوت ربیع تصیبان هم نکی. امام شعبی او ورپسید امام بخاری مسلک اخذ کئی در روایت عبداللہ ابن عمر سے ابنا جو سجدہ تلاوت پار وضو شرط نہ دے. واقعا کتبا ابو الاعلی آیت یدیدی في آخر سورة الأعراف واعتمد على قول ابن عمر وقول الشعبي وخالف جمهور الأئمة من أئمة الحنفية والموالك والحنابلة. سمعتم بلا مسألة عدد سجدي امام مالک رحم الله قائل دے شهادت د سیدی یولستی بس په سواد کې قائل نه دي په مفصلاتو کې قائل نه دي. په مفصلاتو کې په سورۃ النجم کې دا او په سورۃ انشقاق کې دا سورۃ علق کې دا علق انشقاق نجم په دې درو کې قائل نه دي. او دارنگی سورت سواد کی نو سو پاتے شو 11. اما امام ابو حنیفہ اور امام شافعی دوی قائل دی په سوال له سجدو باندې. توجه کوخه خلاصه نور صرف عبارت بتا سو اوروي ځکه چې اوس لوی محدثین یې اوس میم زرما لام زرلا دی په لام زرلا دي سره کا سر کا پوښ دی خوند کی. نو دارنگی منگا احناف ہوئی چې سجدہ تلاوت سوار لستی بشمول سورت سواد او په قول د سیدی اولی اتلسم آیت تا سورت حج. ذکر سورت حج کی خود دو دی خو اولا سجدہ چکم دا آیت سجدہ تلاوت ہوئی چکم آیت نمبر 18 کے دا او دیم سجدی تا منگا سجدہ صلاتیہ ہوئیو. سجدہ صلاتیین مراد آغا لگا اقیم الصلاة و آتو زکاة
ورکعوا واسجدوا وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. نو دې کې اشاره سجده صلات ته ده چې صلات کې رکوع او سجده ده. امام شافعي صاحب دا د سورته حج دا دویمه سجده هم وایي. البته په سورته صاد کې جګړه ده. هغه وایي چې سورته صاد کې نشته ده او موږ وایو چې نه سورته صاد کې شته. بل اختلاف دا چې موږ سورته صاد سجده چې دا سجده تلاوت وجوبي ده او هغه چې دا سجده تشکر ده او د دې ون چې فخر راکع و اناب ولم يعظم روایت کې راغلي دي. دغه جواب ان شاء الله التو. واما امام احمد ابن حنبل علیه رحمت بس هغه ځان خلاص کړ د سرسله هوګي خو 15 آیتونه د سیدی دي او 15 سیدی دي. بس جګړه ختم شوه سره د سورته صاد او سره د دواړو سیدو د تلاوت د سورته حج. بس دا خلاصہ ان شاء الله ته عبارت وي چې پته ولګي چې راځي په زید کې به دی. شاباش. لیک صبر قربان. باب ما جاء فی سجود القرآن و سنتها. باب دې په بیان د احادیث چې ذکر دي په سجدو د قرآن او د سنت او دی و سنتها کې څه اشاره ده. یو قول دا چې امام بخاری سنیت ثابتې چې لکه سجده تلاوت سنت دی. دیم قول منگوی چو سنتها کی اشاره دا سنیتی یعنی مشروعیت دا چالکہ طریقہ دادا رجدہ کا دا خبر چه طریقہ پاتشوا. شوافی علیہم الرحمت سجدہ تلاوت آئی کی تکبیر واجب دے تکبیر تحریمہ بم کہے او سلام فرض دے. دا تکبیر و تحریم و تحلیل و تسلیم من اللہ اکبر سبحان ربی العلی دریدلا اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا طریقہ د شوافی شوا. واما عندنا ليست في تکبیر التحریم ولا التسلیم یفتتح بالله اکبر ويختم بالله اکبر. اللہ اکبر سبحان ربی العلی اللہ اکبر بس سلام نشته. وهذا هو کیفیت السجدہ التي قلت لكم. اسمعوا مني أيها الإخوان المكرمون. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة ونبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حسن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته بعد قتل كافرا. بس ګوره دا غیر د شیخ نه دا حدیث موږ مخکې ویل یو بوډاو بې ایمان مشرکو او هغه سجده نه وکړي او زمکه نه خار واسه تندې ته جوخ تکړه ودا مال ډیره ده. په دې زروستو باس کوم چل. باب سجده تنزيل السجده. ګوره باب دې په بیان د سجدي د هغه صورت چې دغه نوم د تنزيل السجده. اوس په پوښو کنه طالب جانا احمد خانه دې ځکه د امام بخاری علم ته قربان شه اصل لته او دمر قیمتي علم دی. الک باب راوړو سجده تنزيل السجده حدیث را نړ ولی اکتفا باسم سورته سورت کې نوم دې سید س الف لام میم تنزيل السجده. نو دین غد دلیل امام بخاری ته بل نخ کار ده لہذا لم يجيء بالحديث مخکې د بخاری زنده باد. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن صاد بن ابراهيم عن عبد الرحمن عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالجمعة في صلاة الفجر الف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان تنزيل السجدة. باب سجدة الصاد. ٹھیک شو اوس ګوره سجدة الصاد خبره یاد کا په دې کې اختلاف دی. ائمه حضرات چې دا سجده د شکر ده ولی خر راکه و انا فشکر اور منګ ویو چې نه سجده شکر سره دا سجده تلاوت دی هم دا ازکه فبهداه مقتدی مسمخ کړه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن كريمة عن ابن عباس قال السؤال ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. بس ګوره دا ليس من عزائم السجود باندې باس دی
بعض علما چې دا سجده شکر ده ولی حدیث کې لیس من عزائم سجود عزائم نه مراد چې ده معزوم ده معزوم معنی عزم همت واجب نو سجده سواد چې کوم دانو دا سجدو واجبیو نه ده منګه لوګو نه غوړي خبره کو کې چې د عزائم په معنی د واجب شو نو زمونږ به چې دلته خو واجب نه ده خو نو بر اثر واجب منی بیا ته واجب ورته نه وای نو څنګه بیا ته چې لیس من عزائم سجود مراد معزومات سجده مراد ده بلکې منګه وی چې معنی دا لیس من عزائم سجود معنی یاد کړه دا بوډا معنی د بوډاګان نغستې شي دا لیس من عزائم سجود د سورته صاد کی آیات ته سجدی په هغه عنوان نه ذکر چې پای کې عزم علی سجده راځي لکه اوس جود فسجد نشته خر راکع واناب نقلت فيه حکایه عن فعل داود علیہ السلام خلاص لکه وخر راکع واناب راو ورز زمکه ته الله ته رجوع کړه دغه فسجدم نشته فسجدم نشته د سجودم نشته ده لیس من عزائم سجود مضمون د سورته صاد والے آیت د هغه آیاتونه نه دي چې پای کې عزم علی سیدی صراحتن ذکر وي معنی دا شو چلو مخکې دا باب سجدة النجم قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ګورا سجدة النجم دی عنوان سره امام بخاری علیه رحمت صرف دا خی چې ګورا په مفصلاتو کې سجده شته امام مالک باندې رد کړي او تایید د نور جمهور علماو کوي ٹھیک شو ذکر سورۃ سجدہ سجدۃ النجم صراحتن ذکر کا او په دې کې روایت ابن عباس سے دیتا نظر شو حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي احد من القوم الا سجد فاخذ رجل من القوم كفا من حسن او تراب فرفعه الى وجهه وقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رايته بعد قتل كافرا باب سجود المسلمين مع المشركين والمشركون ليس له وضوء وكان عمر يسجد على غير وضوء ګورا دې ځکه دنه سو مسلې دي نمبر 1 مسلې ته اول غوږ کېدا امام شافعی رحم الله دا ثابتې چې سیدی د تلاوت لپاره وضو شرط نه ده ولی مشرک پلیت دی او تا مشرکان سره مسلمانانو چې کله سجده د نجم کوله مشرکان سره یو ځای کوله او مشرکم سجده کړی دا مسلمانو سجده کړی دا نو کچره ادس ته پارا تلاوت د سجدي د پارا د شرط وي نو مشرک خو ال اسلام نه نو بیا څنګه لري وکړه یو دیمه خبره دا کی چې ګوره ابن عمر سے وی چغیبا ادس نکو علا غیر وضوء نو په دی باندې علما ډیر باسونه دي یو باز خدا دې ګوره سجود المسلم مع المشرکین سجده د مسلمانانو سره د مشرکانو نه والمشرک نجس مشرک پلیت ته اوس مونږ دې کې خباس نه کو چر دین موږ دا استدلال کو چې مشرک ادس ور نه کړي چې مشرک ادس نه کې ادسونه کړي او تا ول په سمندر کې شپږ سو غپیم ور کړي و شو کنه په دې صرف باندې خد دنه بار نه وینځلې او چې تو هغه کلمه نو ویلا غو په پاکي دین شو کنه د مشرک د عمل نه استدلال بسنګ کو ها او دیمه خبره چې ابن عمر یسد علی غیر وضوء پر اچي کلام کړل خو مکمل نه ده بعضی وی چې دا غیر وضوء په روایت کې لفظ کلمه دا غیرو چې کومه ده دا مدخله مدرجه ده معنی دا چې کان ابن عمر یسد علی وضوء خدا معنی جوړیږي نه دغه وجه دا چې ورپسې دی حاشیه کې بل حدیث ذکر دی چې حضرت عبد الله ابن عمر سے یو ځای ته لار په سفر ته نو سورلې نه کوشو نو به توې کړي بیا په سورلې باندې کې ناس او اتاسونه کو دغه کې ناس او سجده قران وی سجده تلاوت چرالم دغه سجده وکړه حدیث کې بره چې راځي او به توې کړي مراد تنواړه بول دي ښا مته ته چې لوټه ډکه هغه توې کړه اتاسونه کړ
نه او به تکلیف بول وکړه او بیا تاسو نه که سوالای توخاته دا یو جواب دادې چې دا اجتهاد د حضرت عمر سے مجتهد دیمه خبردار چې بر روایت کې راضی ابن عمر سیدی لپاره 10 کړو لہذا اشاره شو حالتین ہوتا یو حالت ضرورت ہو یو حالت دا سکون دے حالت سکون کی ادا سے کر دے خدا ضرورتوں نو بس سره کته کا پیدا وکړه ٹھیک شو مخکې دا وبه قال حدثنا سليمان بن داود ابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرنا يزيد بن حذيفة عن ابن قصيد عن عطاء بن يسار انه اخبره انه سال زيد بن ثابت فزعم انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها دا من کې پرې نه خو یار حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب بن كريمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس رواه ابراهيم زما کړ عبد الوارث نوم دی دا او دې روایت کې دا راځي ان ابن عباس النبي صلی الله علیه وسلم سجد بالنجم وسجد مع المسلمون والمشركون والجن والانس سبحان الله سبحان الله یره مشرکان هم سجده وکړه مسلمانان هم سجده وکړه او سوال دا چې مسلمانان هم سجده وکړه چې فسجد دی اخر کې حکم الهی دی مشرکان سجده وکړه د پدې ځکه مفسرینو کې تفاسیرو کې بعض خبرې ضعیفه درنه کړې شوې دي وی پیغمبر علیہ السلام چې افریتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى په جديده تور سه د اوس مخې ډیر لوی لانجی دي خدا شیطان وی په لهجه د نبی دام قران نه خلاف ده شیطان د حضرت فخری د الفاظ جاری کړ دام خلاف ده خو بهر تفاصیل لیکل دي چې تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى دا دنګي غړانګي دی او دوی شفاعت دغه امید کې دي شي مشرکین خوشاله شو چې دا وګوره زموږ د معبودانو صفات وکړه نړۍ سیدا وکړه خدا کل ذالک غپ و شپ لا صلو ذکر شاول الله سے کتاب د دینا مبرہ ہے مرقات پہ رد کر دے لمعات پہ رد کر دے فتح الباری عمدۃ القاری دی ټول په دې عبارت کړ دے تفاسیر او پاک زید یا صورت حج کی خبر کی او چونکه بدی فن کی خود حدیث او حواله را مرقات اللمعات اشس اللمعات دی زبردست طریقے سے رد کر دے عالم الال والنحل د ابن حزم ای په دې کې سیرت کړل اوس سوال دا چې تلکل غرانیق نو ویل شي نو بیا سیده څنګه وکړه نو محدثین وایي چې دا سیده تکوینی و اکړې نه و کړې شو و په خوخه نه یو تکوینی خبره و بس ټول مجبورن راو ورځي او بل قول محدثین ذکر کوي چې دې آیت لستو سره صداسي د تجلیات او ظهور شو الله چې حاضرین مجلس ټول دې ته لاچار شي سر وسجود شي کله کله دا سکی چلو باب من قرأ سجده ولم يسجد وای ستړي شو زموږ نظر باب دې په بیان دې خبره چې یو سړی آیت ته سجدي وي او سجده ونکي ګوره مولانا صاحب امام بخاری دې لپاره باب راوړ چې دا سجده سنت ته واجب نه ده منګه وی چې سجده واجب ده اوس کې ته چې ولم یسجد روایت کې راځي نمنګو چې دا سجده تلاوت واجب ده فعل الفور خو موږ واجب نه ویو کنه ممکن ده چې دا تعلیل لستون کې شاید پادس کې نه دي ممکن ده چې مستمع پادس کې نه دي یا ممکن ده چې دا وخت صالح د سجدي نه دي یا ممکن ده چې دا وخت د دې قبر صالح نه دي یا څوک بل عذر دی نمانا وجوب على الفور منكم قائل نہیں چلو ورپسې قال حدثنا سليمان بن داود ابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرنا يزيد بن حسيفة عن ابن قصيد عن عطاء بن يسار انه اخبره انه سأل زيد بن ثابت فزعم انه قرأ للنبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يزد فيها فزعم انه فقال دیوی چې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سورۃ النجم فلم يسجد فيها هر سجده نکړه مطلب دا چې سورۃ النجم کې سجده نشته
اے د امام مالک دغه دلیل شو منګ فلم یسجدن مراد عدم سجود مطلقا نه ثابتېږي فلم یسجد علی الفور فوری سجده ونکړه او دوی هم قائل نیو جناب. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيد عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. اخذ خويلو فلم يسجد فيها نو بدی کې سجده ونکړه اقادي چلو. باب سجده اذا السماء انشقت. نو دام چې امام بخاری باب راوړ رد علی مالک رحم الله ثابتې چې مفصلاتو کې سجده شته لکه سورۃ انشقاق کې آیت سجده ده او پای کې چې سجده شته ده چلو. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم ومعاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال رايت ابا هريرة قرأ السماء انشقت فسجد بها فقلت يا ابا هريرة الم اراك تسجد قال لو لم اراك تسجد آیت معنی لیدې چې ته سجده کوي یعنی وانا فلم یزما کرواتو کرا چې حضرت سیدنا نو کړی نو ما کو تولی دي ته کو سیدا کوي هغه الله علم ارن نبی صلی الله علیه وسلم سجد علی مسجد ما سیدا زکاو کړ چې ما حضرت په سیدی لیدلو چې حضرت سیب سیدا نو کړ ما بچره نو کړی خو زکه مې کړ چې هغه سیدا کړی وا ما کېدا زوانا. باب من سجد لسجود القارئ وقال ابن مسعود لتميم ابن حزلم وهو غلام فقرأ عليه سجد فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. ګوره ما درته دا خلاصه ویلې و زمنګ مسلک دا دی چې سیدا په قاری طالبانه او په مستمع باندې واجب ده. اے برابر خبره ده چې قاری طالب سیدا او کی او کنا او مستمع به سیدا کوي. امام بخاری مسلک دا دی چې په مستمع باندې اعلی واجب ده چې قصد سمعوي او بیا مستمع باندې اعلی واجب ده چې تادی وکړي. لکه دغه رواج چې تلاوت وشو کنه نو عبد الله ابن مسعود تمیم ابن حزلم نوکر ته خادم تا حزلم آیت سیدی وی ولکه سیدا وکړه کنه چې موږ وکړو مطلب دا چې کې تاریخ سیدا کوي نو ته بقای کې نه نشته. جی باب من سجد لسجود القاری باب دې په بیان د ذکر دا چا چې سجده کړی ویل وای د سجدې د قاری نه یا سجده کوي لوجه د سجدې د قاری سیبنا. قال ابن مسعود وی لتمیم ابن حزلم چې شاګرد او تابعو او غلام الکو یا دینو کرو فقر علی سجده ای په دې باندې سجده ورستا فقال عبد الله سے اسجد فانك امامنا فيها معنی سجده کا زکه چې ته په دې کې زموږ متبوي زموږ امام یعنی متبوي تبکای جمن بکاو او کته نه کین بیا موږ نه کوو ته او کا چې موږ کو دې مرکزه. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا سورة فيها سجد فيسجد ونسجد. ابن عمر هو نبی اسلام يقرأ علينا سورة فيها سجدا لستم حضرت موږ باندې سورۃ چپای کې بس سجده وانو فیسجد ونسجد حضرت په سجده کوله جمع بکولا حتا ما یجد احدنا موضع جبهتی تر دې پر چې نب مند یو زمنا زیدت خلود تندی. امام بخاری رحم الله ګوره مولوی سیوا کله کله غټ غټ خلک کنا ګوجی بس الله وی فیسجد ونسجد حضرت په سجده کوله جمع بذکر کولا نه آیت سجدی بچون حضرت په سجده کوله ځکه چې په طالبانو واجبېږي وانه څومره به کوله ځکه په مسلمانانو باندې واجبېږي او ځانه چې د مستمی سجده چې کومه ده هغه د تاریخ د سجدی باندې مرتب ده یا د هغه د پارغه بنیاد ده نه هر یو مستقل هغه باندې هر یو باندې به طور استقلال وجوب ده. قربان باب ازدحام الناس اذا قرأ الامام والسجده باب دې په بیان دې ازدحام الناس د خلق د غنی کله چې امام سجده وایي آیت سجدی وایي معنی ازدحام اوس ګوره مولانا توجه کوا باب ازدحام الناس اذا قرأ الامام السجده باب دې په بیان د ټیل موږ معنی په پښتو کې ټیل پیژنې ټیل تاسو سره ټیل ازدحام نه ټیل د خلقو کله چې امام سجده ولولي بس پوری مخ کې بل باب وایا چې بیا ته ترتیب وایي باب من لم یجد موضعا للسجود من الزحام شته باب دې بیان دا چې لم یجد
موضعن چنی موتیزے لپاس سیدی من الزحام دا گنینا الکه چې دمر معلوم شو کنه خارج دمر غنوي چې ته د زید سیدی تات ملاو نشي نو سبقای بس اوس سوال دا چې امام بخاری د ازدحام دو بابونه ولې راوړل وجه څه چې دا دو بابونه راوړل او طالب جانا نقطه یو یاد کا په دې باب کې اشاره ده تعقد د سیدی تا او پالی اشاره هغه باب کې اشاره د کیفیت ته سیدی تا یاد څه دی باب کې تعقد خي معنی چې ته آیت ته سیدی وای اگر چې تاسو غن یې او زیر نه ملاويږي خو سیدا کول دی نو خاصنګ وکاو مالته باب راړو کې پزما کې باندې سر نه رسی نو یو بل په ملا سر کې د سیدی وکای دل ته تعقد شو الته کې کیفیت شو نو خبر اخلاص شو مدام جوړ شو لا وبه قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدهم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. قربان دتينا. باب من رأى أن الله عز وجل لم يجب السجود وقيل لإمام. بس ګوره امام بخاری رحم الله او خپل مسلک ثابتې چاله سجده چې دنو دا سنت مؤکده ده واجبہ نه ده. من رأى باب د په بیان د ذکر د هغه چا چې د چا رائے دادا چې الله مې ربان واجب کړی نه دي سجدي یعنی سجده تلاوت واجب نه ده منغو چې لم یجب په مان د لم یفرض ده او د فرض مقایل نیو او دی واجب جی وقيل لعمران بن حسين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يجبه عليه. وقال سلمان ما لهذا غدونا. وقال عثمان إنما السجد على من استمعها. وقال الزهري لا يسجد إلا أن تكون طاهرا فإذا سجدت وأنت في حذر فاستقبل القبلة فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان سائب بن يزيد لا يسجد بسجود القاصد. او دې ترجمه د کوم ځکه دا ضرورت واړي مسلې تقوا کېدا. وقيل لعمران بن حسين الرجل يسمع السجده ولم يجلس لها. معنا صد حکم داغه سړی چې اوري آیت ته سجدي بغیر د قصد استماع او سجده نه کړي نو داغه سو حکم دی. ٹھیک شو. نو قال عمران سے ورته ارئیت لو قعد لها آیا خبر را کما ته معنی آیا خبر را کما ته آیا سیده به کول دی مستمی لو قعد لها کی چر دې دغه اوریدو ته قصدن ناسوي بس جمله خلاص شو. پوره شو کنه هغه سوال دا کو کی یو سړی قصد اراده قصدن نی قصد استمانی وعد سیده بکی عمران صاحبوی کی الکا کی چر قصدن وارد هم پی نشته دنه بے قصد پسنګ رااله بس کأنه اذا کلام د امام بخاری دی. امام بخاری کأنه گویا کہ عمران بن حسین لا یوجبه علیه نو په تعالی واجب اون غنلا نو په مستمی باندې په طریقه لا واجب نه ده. یو وقال سليمان ما لهذا غدونا. بس الک سليمان ناسو یو سړي تلاوت وکړه نو دی خواته سدي واورید نو قاری سیده وکړه نو سليمان سیده ونکړه چا ورته آیت سیدی دی مال هاذا غدون موږ د کورنا په نیت اوریدو راغلی نیمه قصد سما معنی دې کړي واو مې دغه قصد سما خو ما زمان نشته لہذا په ما باندې نشته. وقال عثمان انما السيده على من استمعها. سیده پاغه چا باندې چې قصد سماع کړی وي امنګ دا په معنا د مجرد دنو علامن من سمعها چواوردا. وقال زوري لا يجوز الا ان تكون طاهرا. امام زوري چې نکی سیده منګر په داس حال کې چې تفادس کې هغه مخ کې باب رد شو او زه هغه ټکي زنه مزکه دا زما خلنه جوړیږي چې په ابن عمر رد شو نه مخ کې باب باندې رد شو یا هغه عمل باندې رد شو چې پای کې جواز اشاره وا جواز صدیق بلا وضو نو پاغي قول رد شو. فاذا سجدت وانت في حذر کله چې ته سجده کوي په تاسو حال کې چې په کور کې نو فاستقبل قبلتا مخ قبلته کا
فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك او چې کله ته په صلی باندې سوري او تلاوت وینو فلا عليك نشته پتا باندې اړول د مخ قبله ته بلکې حيث كان وجهك معنا اسجد حيث كان وجهك او که سیده چې کوم خواسته مخوي زی مخ یو طرف ته خون خطي منګوي چې توای چې سفر باندې او چې کوم خوا به مخي خو سیده کوانو دا دلالت په وجوبانه کې چې ګوره پاتې درنه نشي ونه شو کنه وکانه صاحب یزید لا جد بسجود القاصي او ابن صاحب یزید سیده بنا کولا په بسجود القاصي ولستو د آیت ته سجدی دا بیان کوونکی خاص په معنی بیان کوونکی فقصص القصص لعلهم يتفكرون وکړه چې واعظ کو آی کې به آیت ته سجدی راغې دې و دغه په تلفظ باندې سره سجده نه کولا نو دې معلومه شو چې امام صاحب تلاوت کوي نو پتا سجده نشته مقرر تقریر کې ته سجدی نو پتا نشته لیکن اما عندنا احتیاط نو دمر زیات احتیاط او مفتابی قول دار چې تر دې چې ته په موبایل په ذری سره یاد ریډیو په ذری سره آیت سے دی وې نو پتا سے د واجب شوا دا مختات قول دې ٹھیک ہے سجدہ کرنا ثواب نہ کرنا گناہ ہے تو کر لیا کر لو ٹھیک ہے قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان الرجلين اخبرهم قال اخبرني ابو بكر بن ابي مليكه عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ابي بن عبد الله بن الخدير التيمي قال ابو بكر وكان ربيعه من خيار الناس عما حضر ربيعه من عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعه على المنبر بسوره النحل حتى اذا جاء السجده كان ربيعه من خيار الناس عما حضر ربيعه رضی الله تعالی عنہ چو د غره د هغه خلقو نو چې کوم به حاضرېدل د ابن عمر سے په مجلس کې د شاګردانو نه جی نزل فسجد وسجد الناس حتى اذا كانت الجمعه القابله قرأ بها حتى اذا جاء جمعه سورۃ جمعه چې په منبر ٹھیک ہے کنه به سورۃ نال حتى اذا جاء سید نزل فسجد او د کتل منبر نه را کوشنو سجده وکړه نو البته ته فلم یجد تر منبر په منځ کې تقریبا منځ کې کوشو معنا واجب وکنه زکه کوشو وسجدنا حتى اذا كان جمعه القابله قرأ بها حتى اذا جاءت السجده چې بل جمعه بیا اته سجده وي یا ایو الناس انما نمر بالسجود ومن سجد فقد صاب ومن لم يسجد فلا اسم عليه اے طالبانو اے امیانو اے مقتدیانو منګه تیریګو پات سجدي چې چا سجده وکړه نو خوند اور کار وکړه چې چا سجده وکړه نو ګناه پینشته ده منګوي فلا اسم عليه اے پتر تسجدي بالفور پتر تسجدي بالفور او ځکه چې سنت مؤکد هم شي کنه نو پر خودو کې ګناه خود کنه ولم یجد عمر او فوری سجده ونکړه عمر سے وزاد نافع عن ابن عمر ان الله لم يفرض السجود الا النشاء ابن عمر سے وی چې الله نه د فرض کړی سجده سوا د دینه چې موږ وغواړو سمانا یعنی وا فرض نه ده چې موږ وغواړو موږ سجده کوو ٹھیک شو موږ دې ته لا تعقد نور رسیدلې زکه دې دا قول یا اجتهاد چلو قربان باب من قرأ السجده بالصلاه فسجد بها ګور علماء ګوستل شوی دا باب دې من قرأ سیف الصلاه فسجد هغه سره چې ګور توجه کوا دي کې یو مسأله ده چې آیا آیت ته سجدي چې په مانزه کې وای نو پتا باندې په مانزه کې سجده واجب ده او کې نه نو القول مختار نعم حضرت هم سجده کولا نو تبم په مسګه ها حتی چې هدايه کې ویلي فقها ټول جمع شوی د خیر سره چاله کې سجدي صلاتی قضا نشته خارج الصلات پتاي وجه پیجنې وجه سره دا مسله دومره خو یاد هدايه کنه چې کم آیت سجدي تاب مانزه کې وي او په مانزه کې د سجده و نکړه نو اوس بعد مانزه نه ته هغه اعاده نشو کوله اګه ته بیا مسګي او بیا وای نو دا دیم واجب شو زمکه وجوب وسکه بدغه وجه دا نه ده چې په مسګي واجبي کینا موږ ادا کما یلتزمون راځي ځکه چې سجده صلاتیه اکمل وا اوس کې ته دغه قضا بار کین نو هغه اکمل نشي ادا کولای ته
هغه اکمل طریقې سره قضا نشي راتلی نو ته هغه حق نشي ادا کولای زه په دې ارکانو کې موږ مدغمه کو جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا مؤمن قال سمعت أبي قال حدثنا بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ آية السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. ګوره سجده تلاوت په انشقاق کراله چلو. باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد احدنا مكانا لموضع جبهته. سیدا به کوله تدریج موږ به تندی خو لزه نه مونږ چې نګ مونږ چاته به کوله تا نه مخکې چې کم کسر ځای په ملا باندې ازغه کیفیت راشي ګوره په اختر کې چې کله حج کیږي نه نو دا الته کې دا کیفیت راځي الته کې دا کیفیت راځي دمر ازدحام وي مخکې دا ابواب تفسیر صلات بسم الله الرحمن الرحیم.